حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دربار کې ناستو چې یو سړی یو بوډا هغه راغی او مقدمه یې راوړه. مقدمه هغه د زوی په باره کې چې یاره عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی دا زوی زما حق هغه نه ادا کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ د زوی نه تپوس وکړ تر پلار حقوق هغه ولې نه ادا کوي. زوی د عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی حضور د پلار صرف په زوی باندې حقوق دي کنه د زویم په پلار باندې څه حقوق شته. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وته فرمایل او د زویم په پلار باندې څه حقوق شته. هغه زوی وته وی عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې کم حقوق دي تاسو ماته لږ بیان کړئ. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل لومبه خدا ده چې د اولاد د طلب کولو د پاره بدی او نیکی زنانه سره هغه نکاح کوي. دویمه دا ده چې دی دغه کله د اولاد پیدا شي نو د اولاد له ودی خاستنوم هغه تجویز کوي د لبخکولی نوم ګدي. دریم هغه د چې کله د زوی هغه ځوان شي د زوی هغه پوي شي نو د ته د دین علم ورکي د ته د دین په ورکي. هغه لکه فرمایل هغه لک عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې په دې کې خو یو حکم د زمانه دی ادا کړی. زه چې پیدا شوم د مال جان نوم کې خو د چې دا غي معنی ده چې د پاخانی کیړه ده. بل خبره ده چې د ماته یو حرف د دین هغه نه دی خودلې نو چې دې زما حقوق نه ادا کوي نو زما هم په د باندې حقوق شته نو صرف خپل شکایت کوي زما هم په دې حقوق دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ول پلار ته غوسه شو او مقدمه ول په دې خبره خارج کا چې ته لاړ شه ته اول د خپل زوی حقوق هغه ادا کا ځکه تا ډیره زیاته حق تلفی هغه ادا کړه. اول ته د حقوق ادا کا دا غینه رست راشه نو بیا ما ته وایي چې دې زما حق هغه نه ادا کوي.